حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته نه تپوس کوي د الله پیغمبره ما هذه الاضاحی دا قربانی څه شی دی قربانی ولې مونږ کوو د قربانی څه مقصد دی حضور وتوی سنت ابیکم ابراهیم ساسو د پلار د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی صحابه بیا وای د الله پیغمبر مونږ له پکې سری د حضرت ابراهیم سنت ته نو کومه قربانی وکړه نو زمونږ د پاره به پکې سي حضور فرمای چې بكل شعره حسنه د هر وخت په بدل کې به انسان ته الله تعالی نه کوي ور کوي نو علماء کرام ذکر کوي د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه ادا هغه محبت الله ته دومره خوښ کنه چې تر قیامت پورې راتلونکي مسلمانان چې څومره دي او صاحب استطاعت دي نو په هغه باندې قرباني واجب کړه علماء کرام ذکر کوي حضرت ابراهیم علیه السلام ته حکم سو حکم داو چې حضرت اسماعیل علیه السلام لومبه خو دغه بچي ورته الله په سپین سر باندې ورکړی دی کتابونه ذکر کوي د حضرت ابراهیم علیه السلام عمر په دغه ټیم کې وی 12 د پاسه سل کالو چې الله ورته حضرت اسماعیل علیه السلام ورکړه 12 د پاسه سل کال په عمر کې الله حضرت ابراهیم علیه السلام تړومبه بچي د بیبي هاجرې د بطن حضرت اسماعیل ورکو حضرت اسماعیل علیه السلام چې کله لویده کنه او دور حد تورسیدو قرآن وی فلما بلغا معه السعی چې کله دور شو چې د خپل پلار د پاره ملاتړ جوړې دی شي داغه د پاره سنا سکار کول شي منډه تړ ور سره ول شي نو په دغه ټیم کې څه کوي حضرت ابراهیم علیه السلام خوب ویني چې یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک بچې وینم په خوب کې چې تا ذبح کوم نو ستا ذبح کوم نو د پیغمبر خوب هم ګوره وحی وي د پیغمبر خوب هم وحی وي حضرت اسماعیل ته وایي بچې ستا څه خیال دی ستا څه خیال دی حضرت اسماعیل علیه السلام متوي یا ابت فعل ما تؤمر بابا د الله د طرف نه چې درته کوم حکم کیږي هغه پوره کا او زما د طرف نه به تا ته هېڅ قسم څه شکایت نه ښه علماء کرام ذکر کوي حضرت ابراهیم علیه السلام رالی او بیبي هاجرې ته وی زما دا بچې د حضرت اسماعیل تیار کا حضرت اسماعیل علیه السلام بیبي هاجره چې کوم نه هغه لګیا د تیاری یې ډېر په سود او ډېر په محبت باندې چې کله تیار که نه حضرت ابراهیم علیه السلام دا خپل بچی د ځان سره را روان کو چې دا بچی ځان سره را روان کو نو ابلیس رالی بیبي هاجرې ته ودرېدو بیبي هاجرې ته وایي تا ته پته ده دا بچی خورې دومره په سود باندې تیار کو صفا کپړې دې ورته واچولې سترګې دې وله تورې کړې او د خپل پلار سره دې داسې په خوشحالۍ باندې رخصت کو تا ته پته ده چې دا بچی چېرته بوځي بیبي هاجرې ورته وی پلار دې بوځي به چېرته نو وی نه وی ابراهیم وایي چې قرباني کولو لا ذبح کولو لی بوځم قرباني کولو ذبح کولو لی بوځم نو به علماء کرام ذکر کوي وی دی ابلیس ورته وی چې ابراهیم وایي چې ګینې د الله د طرف نه راته حکم دی بیبي هاجرې ورته وی ښه حضرت ابراهیم ته د الله د طرف نه د بچي د قربانۍ حکم دی وی یو وی چې د الله حکم دی که نه وی یو نه که داسې سل بچي مې وی نو د الله د حکم نه قربان شه د الله د حکم نه قربان شه او په دې شیطان باندې یو ګزار وکړه چې اخر عني رستو شه زمانه نو شیطان چې دقه ځای نه کله لاجوابه شه که نه نو بیا رالی حضرت اسماعیل علیه السلام ته اسماعیل ته وی یا اسماعیل ته چېرته روان یې دا پلار خو دومره په محبت او دومره په سود باندې روان کړی ته خو دې پلار سره دومره په خوشحالۍ باندې ځې تا ته پته شته حضرت اسماعیل ورته وی څه وی دا پلار خو د قرباني کولو له بوځي دا پلار تا ذبح کولو له بوځي حضرت اسماعیل علیه السلام مرتبه د ما بابا چې څه کوي هغه د الله د طرف نه حکم وي او چې زما بابا زما د قرباني کولو اراده کړې ده هغه د الله حکم وي او د الله په حکم باندې چې زه قرباني کېږم دقه فیصله ما ته سر په سترګو قبوله ده
علما ذکر کوي حضرت اسماعیل ګټه راواغستا په دې شیطان باندې غزار وکړو اخر عني لرې شه زمانه نو چې دقه ځای نه ابلیس کله لا جواب شه که نه نو بیا حضرت ابراهیم څخه رالی ابراهیم علیه السلام ته وایي یا ابراهیم د عربو په دې معاشره کې به خلق ستا یو مثال قایم کړي چې څنګه ظالم پلار دی د څنګه پلار دی چې د خپل بچي باندې رحم رانلی څه چلو کا ابراهیم ګورې داسې ونه خپل بچي ګورې قرباني ونه کې نو د خپل بچي قرباني ونه کې نو علما کرام ذکر کوي حضرت ابراهیم علیه السلام د ابلیس باندې غزار وکړه اخر عني رستو شه زمانه چې د کاڼي غزار یې پرې وکړو که نه علما ذکر کوي وایي نن هم چې کوم دی که نه حاجیان چې کله حج ته لاړ شي نو رمي د جمراتو کوي ښه حضرت ابراهیم چې ابلیس ویشته و حضرت اسماعیل چې دا شیطان ویشته و بی بی هاجرې چې شیطان ویشته و هغه عمل الله ته دومره خوښ دی چې حاجیان لسم دولسم په دقې د ذوالحجې باندې رمي د جمراتو کوي شیطانان په کاڼو باندې ولي ٹھیک شوه حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل بچی حضرت اسماعیل روان کړی دی اسماعیل روان کړی دی نو چې په کوم مقام کې د الله د طرف نه ورته حکم د قرباني کولو هغه دی چې کله حضرت اسماعیل لاوسته که نه حضرت اسماعیل علیه السلام لی د الله څخه خپې وتړلې اسماعیل علیه السلام ورته وایي بابا داسې کار وکړه ته خو ما قرباني کې خو بابا داسې وکړه چې ما پړ مخې سملو هسې نه چېرته ته زما په مرۍ باندې چېرته چاړه راکاږي او زما مخ ته وګورې هغه شفقت پدري در باندې چېرته راوچت نشي بابا چېرته د الله په حکم کې درنه کمی را نشي ښه نو پړ مخې مې سملو حضرت اسماعیل علیه السلام یې پړ مخې سملو او څه کوي په مرۍ باندې ولا چاړه راکاږي ښه رونو ګورې ډېر هغه د تکلیف وخت دی د خپل بچي په مرۍ باندې چاړه راکاږل دقې امتحان ته تیارېدل دا ګوره ډېر لوی کار دی ښه دغه ډېر لوی ګران کار دی حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل بچي په مرۍ باندې چاړه راکاږي هلته د الله د طرف نه چړې ته حکم راځي چې ای چړې که چېرته زما د دوست حضرت اسماعیل یو ویښته دې ازار که د جهنم په اور به دې سوځوم ښه علما کرام ذکر کوي حضرت ابراهیم په چاړې باندې زور کوي او چاړه غسول نه کوي نو چاړه غسول نه کوي ابراهیم علیه السلام چې لاندې وکتل د چړې ذره اثر هم په حضرت اسماعیل باندې نه دی راغلی ښه علما ذکر کوي الله حضرت جبریل علیه السلام ته حکم وکړو چې جبریله زما خلیل هغه لګیا دی زما په محبت کې د خپل بچي قربانۍ ته تیار شو خلیل وګوره که نه د تمامو اسمانونو فرشتې ورته په ننداره باندې ولاړې دي الله تعالی په فخر کوي چې پرشتو تاسو ماته سوي چې انسان مه پیدا کو وګورئ که نه نن هغه انسان زما د رضا د حاصلولو دپاره د خپل بچي قربانۍ ته تیار دی وګورئ علما کرام ذکر کوي حضرت ابراهیم په دې چاړه باندې زور کوي چاړه اثر نه کوي حضرت ابراهیم غصه شو علما ذکر کوي وایي چاړه د ډېرې غصې د وجې نه ځمکې له راخلاصول غوښتل هغه چاړه ګټ لراله هغه ګټ د هغې چړې د غزار د وجې نه په منځ باندې نیم شو هغه چاړه ورته الله ګویا نه کړه یا ابراهیم دا ته څه کې الله چې کوم الله د طرف نه تا ته حکم د قربانۍ راغلی دی د هغې الله د طرف نه ما ته حکم دی چې ګوره د حضرت اسماعیل د بدن یو ویښته د نه ازار نشي ښه څه وکړمه نو نشم کېدی د الله حکم دی او د الله د عذاب نه یریږم حضرت ابراهیم بیا رالی چاړه تیره کړه او رالی د خپل بچي په مرۍ باندې چاړه راکاږي علما ذکر کوي الله حضرت جبریل ته حکم وکړي جبریل لړ شه په جنت کې د حابیل چې کوم قرباني شوی ګډوره دی هغه بوزه او زما د خلیل د لاس لاندې سملو چې د ما خلیل قرباني وکړي چې هغه د دې خپل قربانۍ دا چې کوم نظر دی دا پوره کړي حضرت ابراهیم علیه السلام
ابراهیم علیه السلام سترګې پټې کړې دي، چاړه راکاږي. حضرت جبريل لاله حضرت اسماعیل د دې چړې د لاندې نه راوچت کې سایډ ته کېښودو او هغه د حابیل هغه قرباني شوی ګډورې هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام د چړې لاندې کو. ابراهیم چې کله چاړه راکاږله بسم الله الله اکبر الله اکبر. علما ذکر کوي حضرت ابراهیم د چړې د غسل هغه کیفیت محسوس کو چې سترګې کولاو کړې کنه، چې سترګې کولاو کړې. حضرت اسماعیل اپل صحیح سلامت پروت دی. دلته کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د چړې لاندې ګډورې حلال کړی شوی پروت دی. د الله د طرف نه حکم رالی ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ابراهیم خپل خوب دی رښتینی کړه، خپل خوب دی رښتینی کو. نو علماء کرام ذکر کوي د ابراهیم علیه السلام دغه ادا الله ته دومره خوښه شوه چې په امت محمدیه په صاحب استطاعت خلقو باندې الله تعالی قرباني واجب کړه. نو چې کوم سړی صاحب استطاعت دی الله ورته وس ورکړی دی، نو دغه انسان له پکار دی چې دی د قرباني وکړي. د قربانۍ کوشش پکار دی چې مونږه تاسو هر یو انسان، ځکه هر انسان ته خپل ځان ښه معلوم دی. ځکه اکثر مونږ څخه راشي وایي جي مونږ څخه په ما باندې داسې داسې مسلې دي، په ما قرباني کیږي. زه به ته ویم ته د خپل حال نه خپله خبرې، تا ته د خپل مالیت هم پته ده، تا ته د خپل حالات هم پته ده. نو بیا که چېرته صاحب استطاعت قرباني در باندې واجب دوي کا ٹھیک شوه.